السلام علیکم دوستانو، تاسو ګور راحت خان چینل او دا وخت زه موجود یم امریکا نیویارک کونی ایلینډ کې. او دا وخت چې زه کوم ځای کې موجود یم د اختر څلورمه ورځ ده او دا ټایم چې دی د پښتون خیبر سوسایټۍ چې کوم مشران دي هغوی دلته د پښتون فیملیز دپاره چې دی یو پروګرام ږدلی دی او دا پروګرام چې دی کوم چې نیویارک کې کوم پښتانه دي او کوم ژوند کوي کوم زندگی تیروي او کومه فیملی ده د هغوی سره نو دا پروګرام هغوی دپاره شوی دی. دې کې زموږ سره ډېر ګڼ شمېر مشران دي او بره چې دی فیملي هم ناست دي او زه کوشش کوم چې تاسو سره دوی تعارف هم وکړم، تاسو ته صرف دغه وښیم لکه دا یو غونډه ده او ډېر چې دی نو ډېر خوند کوي او دا ټول پښتانه راغونډ کې دې کې مختلف شعبې سره تعلق لرونکي چې دی نو مشران موږ سره موجود دي او زه به کوشش کوم چې دوی سره فردن خبره مو کوم او د دې خیبر سوسایټۍ یا پښتون فیملیز دپاره چې کوم دې ګروپ جوړ کړی دی هغې حوالې سره تاسو سره زه دې باره کې خبره وکړم نو کوشش به کوم. السلام علیکم جی، دا راته ووایئ نوم دې راته ووایئ تاسو خپل؟ بدر علی شاه. تاسو سره څه ویل غواړئ دا نن کوم پروګرام شوی دی دا څه حوالې سره دی او کم خلک دې ته راغلي دي؟ زه به فردن ټول نه دغه عالم دې حوالې کې راته لږ وضاحت وکړئ. پښتون فیملی عید میلاد پارټي ده. جی جی تیر ځل باندې د اختر مخکې یو ځل دا پروګرام شو. جی جی نن کو پروګرام په پای کې چونکې حالات داسې شو چې یخني و ډېر ګرم جی جی کسانو ماشاءالله اتم نوح فیملیز ماته جی جی بخښنه غواړو دا ماشومان دي جی 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 او ډېره مننه جی، تاسو ډېره مننه وخت راکړو. دا پروګرام چې دی جی دا پروګرام چې دی دا په پارک کې او زه تاسو سره نورو ملاقات کوم د نورو مشرانو. ښه جی، نو تاسو زه د خیبر سوسایټي چې کوم مشران دي کوم زموږ د دې د نیویارک چې کوم دي دغه ریپرزینټ کوي د هغوی چې کوم قدرمند دي کوم مشران دي هغوی زه یو فردن ملاقات کوم. السلام علیکم سر جی. الله کرم، تاسو خپل نوم راته ووایئ او بیا راته د دې حوالې څخه خبرو کې نن دا څه پروګرام دی او څنګه دا ګڼ شمېر پښتانه راغونډ شوي دي؟ خیبر سوسایټي دا پروګرام دی جی خیبر سوسایټي سوشل سوسایټي ده جی دا ټول پښتانه راغونډ کړي دي جی او ظاهر بظاهر فنکشن کوي. دا د اختر حوالې سره پروګرام اختر حوالې سره دا دی چې مخکې دا یو فنکشن شو چې دا د اختر د حوالې نه دا فنکشن دی. جی او بل دې خبره ده چې لیډیز دي جی لیډیز هم راغلي دي فیملیز دي بره فیملیز دي جی خاص کر ماشومان راغلي دي لیډیز راغلي دي چې انټیمیټ ویډیو جی موږ په دې ځای هغه د اجازه کړو. ها دا یو ډېر یو ښه انیشیټیو دی جی پښتانه دا ټول کوي دا ټول پکار دي مخکې داخل پکار دي. جی جی لکه چې کوم دلته کې کوم پښتانه دي هغوی لکه دا محسوس نه کړي چې موږ یوازې یو ګیدرینګ جوړ شي د خپل نو ډېر ښه کوي او تاسو ډېره مننه او زه داسې ټول نه انټرویو علم ټول نه ډېره مننه. یو ویلکم. ښه جي، نو څنګه تاسو سره ما د مشرانو تاسو سره خبرې وکړې او زه ډاکټر شفیق سره ستاسو ملاقات کوم د دې چیرمین دی او یو څو خبرې به تاسو سره وکړي. السلام علیکم ډاکټر صاحب، څنګه حال دی تاسو؟ ښه نن دا غونډه څه حوالې سره ده دې کې راته لږ تفصیل څه دا وقتاً فوقتاً موږ جمع کېږو یو بل وکړو د نوي خلک راشي جی عام خپل تعارف وکړي. جی جی زموږ پښتنو دا ټولنه چې ده د دې مقصد دا دی چې یو بل وپېژنو او یو بل مدد کول ټایم چې راشي که چاته ضرورت وي هغې مدد وکړي انفارمیشن یې ورکړي. او دا د دې ریپرزینټ کوي څوک؟ خیبر سوسایټي دا تاسو؟ خیبر سوسایټي ده جی جی انفرادي طور باندې
خلک هر سړی پکې دغه کولی شي خپل خدمات پیش کولی شي یا دا کوم پښتانه دلته کې یوازې هغوی ته دا محسوس نه شي چې موږ دلته یوازې یو پردي ملک یو خبرې که نه جی جی تو موږ چې راغلي وو نو پښتانه دلته وموږه جی 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 نو موږ چې ته پښتون به چې ولیدو ژوند به خوشحاله جی جی او ډېر راغونډې بره فیملیز هم دي دا دي ها خب په مینه محبت باندې یو بل سره هغوی ملویږي او د پارټي چې کوي هغې کې هم دا مینه ظاهره وي جی جی دو پروګرامونه ضرورت زیات جی 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 ډېره مننه جی تشکر زه داسې فردن ټول نه دغه عالم ډېره مننه جی تاج اکبر لالا نه لکه دغه عالم یو څو خبرې ستاسو ټایم به عالم جی السلام علیکم نن چې کوم دا ویډیو زه جوړوم دا خاص د پښتنو دپاره یا چې کوم زموږ نور ملکونو کې دا خلک ناست دي پښتانه زه هم چې دې ته پته ولګي د دې حوالې سره چې دې کوم مشران دي هغوی څنګه چې د دې لپاره کوم اکټیویټیز کوي دا راغونډۍ نو دې حوالې سره تاسو ووایئ چې نن چې دا کوم پروګرام دی دا څه حوالې سره دی سلامونه او دا پروګرام چې دا بنیادی طور د پښتنو د فیملیز لپاره پروګرام دی زموږ فیملیز سیکنډ فیملی زموږ د ملګري فیملیز را روان دي دغه فیملیز موږ چې یو بل وپېژني سره ما یو تعلق پیدا کړي د هغې په سلسله کې ټولې لاندې دا پروګرام دی په دې انیشیټیو چې نو چې قرباني سړی دی یا چې د دې باندې چا لومړی قدم اخیستی نو ډاکټر رسول الله جی جی او نور ملګري چې دې نه پای جی بنیادي مسله دا ده چې د فیملی لپاره د فیملی ترمن دی لکه هغوی لکه ځان یوازې ونه ګړي په دې ملک کې او د هغوی دپاره څه مشکلات را نه شي او داسې یو بل وپېژني چې دلته څونه پښتانه دلته ژوند کوي زندګي کوي ډېره مننه ډاکټر صاحب زه اوس بل د دې چې کوم مشر دی ډاکټر نصر الله او الله دې دوی له ژوند ورکړي چې د دوی دونه لکه په دونه مصروف وخت کې او بیا په امریکا کې دي داسې دا خپل پښتانه ځان ته راغونډې دي نو تپوس کو السلام علیکم ډاکټر صاحب تاسو راته یو څو خبرې وکړئ د دې حوالې سره دا چې کوم پروګرام نن روان دی او دې تفصیل کې راته لږ تاسو مو ووایئ السلام علیکم ټول مخکې ټولو ستاسو چې کوم اورېدونکي وي لیدونکي دي علیکم السلام او د اختر مبارکي د دې نه علاوه زمونږ دا ګیټ ټوګیدر دی بیسیکلي د فیملی چېرې موږ اکثر دا چې فیملیز یو یوازې یا داسې لونلی فیل کوي حل دا ده چې یاره موږ دا ګیټ ټوګیدر وکړو موږ خو صحیح ټایم ډېر خوشحالېږم خپله ډېر خوشحالېږم دا خلک راغونډ شي ښه بد نه سړی خبر شي بیمار نه او نور داسې حالات دي هغې خبر شي که سړی کښېني خپل حالات یو بل باندې سره ډسکشن وکړي نه ښه وي مین مقصد خو دا چې یاره فیملی کې ټوګیدر وشي او دا زموږ نسل دلته کې لویېږي جی 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 بس دا الله پاک تاسو له ډېر غټ کار تاسو نه اخلي او بل دا دی چې دې دپاره ډېر زیات جذبه او همت پکار الله تاسو له درکړی دی نو څه چینجنګ پکې راځي داسې تاسو چې داسې پروګرام کوئ نو دې نه څه تاثر وځي خلکو ته یا د دې خلکو ته ډېر ټول مخکې دا چې زموږ خپل فیملی ماشاءالله ډېر زیات پازیټیو پوزیشن دی هغوی دا غواړي ځکه چې اکثر زموږ زنانې دي هغوی زنانې کور کې ناستې دي اکثر لکه راشي کوم چې نورو سره آیډیا ایکسچینج هغوی سره یو ډېر پازیټیو یو مینټلي ډېر پازیټیو سوچ یو سړی یو ځان یې آیسولیټ کړی
چې هغه هېڅ یوازې نه هغه ژوندون ډېر ګران دي کله دا چې دا یو کمیونټي get together دا انشاءالله فیوچر کې دوباره هم د لوی اختر هم کوو انشاءالله زموږ خپل پروګرام دی چې بهترین یو کمیونټي سنټر وي چې پای کې موږ راشي ماشومان چې شاته لوبې کوي او باسکټبال وي ټینس وي او ماشومان ځان لوبې کوي ځان ناست وي ځان هم کښېني او خپل یو کمیونټي ډېره مننه چې ډاکټر نصر الله دا موږ سره او دا د دې ژباني د دې خیبر سوسایټۍ او زه امید لرم چې تاسو د دې د کوم چې د اختر د پس چې کوم د درېمې څلورمې ورځ چې کوم پروګرام دی هغه به تاسو کتلی د دې د پښتانه څنګه ژوند کوي دا ډېر غټ پروګرام و دا په پارک کې کېدو نن چې کوم دی نو د موسم د خرابېدې د وجې دپاره چې دی نو دې څه واړه ماشومان هوا ډېره تیزه چلېده نو هغه پروګرام دوی چینج کړو داسې یو حال کې وکړو او بره فیملیز هم دي او انشاءالله داسې نور معلوماتي ویډیوګان لپاره یا د پښتنو یا چې نور داسې امریکا کې څونه معلومات دي یا داسې خلک ژوند کوي هغې دپاره به زه تاسو ته نور داسې معلومات در کوم او د خپل مور و پلار د خپلو مشران تاسو خیال ساتئ د هغوی نه دواګانې ولئ د هغوی په دواګانو کې چې دی ستاسو کامیابي ده ملاویږي نوي ویډیو سره نوي معلومات سره خدای پامان